سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان دنیا ترا لے گلے یو قانونی مسرہ لے گلے چکم انسان دا قانون مطابق زندگی تیری اللہ دا اغا انسان نہ خوشحالیگی او دا دنیا و آخرت خوشحالیم اغا انسان لور کئی. چکم انسان دا اللہ قانون نمانی اللہ دا اغا انسان نہ ناراض کیگی او دا دنیا و آخرت غمونو او ناراضگو سر دا انسان مخامخ کئی. ډیر کرته به تاسو کتلی وي بعضې کسان په ډیر تکلیفونو او مصیبتونو کې او غمونو کې مبتلا وي او هغوی ډاکټري علاجونه هم ډیر زیات کوي. د دې باوجود هغوی ته صحت نه میلاویږي او ډاکټران هم اکثر هغوی ته وایي چې تاسو کې څه فالټ څه نقصان نشته او دغه رنګې ټیسټونه د دنیا کوي په ټیسټ کې هم څه بیماري نه ظاهرېږي. نو د دې وجه عزتمندو دا وي چې الله رب العزت دا انسان یو امتحان کې مبتلا کړی وي. به امتحان دو قسمه وي. کله هغه امتحان د انسان د ګناهونو د وجې نه وي، د انسان د الله راغلی قانون نه مني نو الله رب العزت دا پریشان کی. او کله
د یو انسان د درجو د اوچتولو دپاره په ده باندې پریشانی راشي. نو لہذا چې کلم تا باندې څه پریشانی راله نو د دې به دوه وجې تلاش کې. یو وجه دا ده چې ستا په صحت کې او په بدن کې خو څه مرض نشته، که په صحت کې د څه مرض وي نو د هغې علاج به وکړي او د الله نه به توبه وباسي. او دویم سبب دا دی چې کله تا کې څه جسمانی نقصان او تکلیف نه وي نو فوراً به الله ته متوجه شي چې رب کائنات زما د ازمیخ او د امتحان دپاره او قانون باندې د راتګ دپاره تا ما باندې دا تکلیف راوستی دی. الہ العالمین زه تا ته توبه وباسم او ستا د قانون به تابعداري کوم. نو چې کومه نیکي در نه پاتې شوي هغه نیکي به اختیار کړي، او که کوم ظلم در نه شوي یا چاله د تکلیف ورکړی د هغې نه به توبه وباسي او معافي به وکړي. نو چې کله تا د چا نه معافي وغوښتله په مقه وخت کې به الله تا ته د زړه سکون نصیب کړي. یا کم نیکی کار و هغه تا نه کو هغه وخت کې تا ادا کو چې ته هغې نه فارغېږې تا ته به د زړه سکون ابتدایي محسوسیږي. لکه څرنګه چې انسان مونځ وکړي او بار وځي نو دته یو کیفیت محسوسیږي، د ده ضمیر آزادي، د ده دماغ کولاوي، د ده په بدن باندې ډېر بوج سپک شي چې د الله یو عبادت ما ادا کو. او چې کوم انسان باندې ډېر منځونه قضا شوي وي او هغه د ته رایادېږي چې 10 کاله منځونه ما نه دي کړي نو د په زړه باندې دروندوالی راځي، دماغو باندې دروندوالی راځي او ضمیر یې ملامته کوي چې د الله خوراک سکاک دې کړی دی، د الله په ځمکه اوسېدلی، د الله د اسمان د چت لاندې اوسېدلی، د الله پیدا شوي اوبه دې استعمال کړي او د الله پیدا شوي اشیاو نه دې هر قسمه فایده اخیستې ده او تا د الله رالیږلی قانون نه دی منلی، نو انسان په زړه کې یو بوج محسوسوي. نو بهرحال عزتمندو د دې دپاره خپلو اعمالو استحضار کول پکار دي چې ما څه کړي. د دې دپاره د صوفیه او پیران علما کرام وایي مراقبه کوئ. مراقبه هم دې ته وایي چې لږ ساعت سوچ کې انسان کینی چې ما څه کړي دي، څه کړه وړه مې کړي دي او د هغې د استغفار به څه طریقه او د هغې د معافۍ به څه طریقه او که څه نیکي کړي په هغې باندې خوشحالي اظهار وکړي. دې حوالې سره عزتمندو بعض کسان داسې وي چې هغوی مستحبات او هغه کارونه چې هغه د شریعت د طرف نه لازم نه دي هغه لازمي دوی کوي، خو هغه کارونه چې کوم د شریعت د طرف نه لازم دي په هغې کې کوتاهي او غفلت کوي. دا زمونږ یو سادگی ده. مسلمانانو کې ډیر خلک داسې شته چې هغه کارونه چې هغه غیر ضروری دي هغه ضروری ګڼي او چې کوم ضروری دي هغه غیر ضروری او معمولی ګڼي او دا د قمقل سړي علامت دي. لکه اوس مثلا یو انسان وږی دی نو د وږي انسان له پکار دی چې دا روټۍ یا د روټۍ سره مناسب څه غذا استعمال کړي او یو بنده وږی دی او هغه ځان نه ماشوم جوړ کول لالیپاپ یې راواغستو او دغه خوږه ګولۍ راواغستل او دا چوپي چې دې سره به زما بدن ته طاقت راشي او زه به موړ شم نو دا په دې سره نه مړېږي. دغه مثال عزتمندو دا هغه مسلمان دی چې هغه ضروري اعمال پرېږدي او غیر ضروري اختیاروي یا نوافل او مستحباتو کې ډېر تکړی او په فرایضو باندې چشم پوشي کوي ځان پې غلی کوي نو داسې انسان نه کامیابیږي. د سکول مضمونونه هم تاسو ګورئ یو ماشوم دی چې کوم لازمی سبجیکټ دي مضامین دي هغه نه یادوي او چې کوم غیر لازمی دي هغه یادوي نو چې کله امتحان ته کینی مثلا 4 مضمونونه هغه غیر لازمی دي 2 مضمونونه لازمی دي او دا پلار ته وایي زه 4 پرچو کې پاس شوم او 2 پرچو کې فیل یم نو چې کوم لازم پرچه کې فیل شي هغه فیلی او بیا استادانو پسې خبرې کوي چې دا څنګه عجیب خلک دي 4 پرچې می پاس کړي دي او صرف 2 فیل شوي دي او زه فیل کړم نو هلکه چې تا کوم ضروري پرچې وي هغه دې فیل کړي دي
دقرنګ عزتمندو شریعت کې احکامات بعض واجب او فرض دي بیا په دې فرایض او عملونو کې بعض عملونه داسې دي چې هغه هر ټیم کول وي بعض داسې کله نا کله کول وي نو دې حواله سره تمنګ د مون مسائل شروع کړیو چې مونږ په خپل هم فرض دي او په مونږ کې بعض اعمال هم فرض دي نو دا فرایض او یا د واجبات او خیال ساتل د انسان لپاره ضروری دي ډیر وخت انسان ډیر منځونه کوي خود د په بدن کې انقلاب ناراضي بدلون ناراضي داغي وجم داوي چې دا د مونږ پابندي نه کوي یا د مونږ اهتمام نه کوي د مونږ اهتمام دي ته ویل کېږي چې د مونږ کم ضروری خبرې دي داغي خیال ساتل تاسو کوی په مونږ او په ورزش کې بظاهر فرق نشتا خود شریعت په اعتبار سره پکې دومره فرق دی لکه د ځمکې او د اسمان یعنی یو انسان چې 15 منټه کې 3 رکعات مونږ کې او بل انسان نیمه غنټه ورزش کوي نو هغه ورزش زیات دی خو مونږ ته د ورزش په نظر نه ګوري په مونږ کې نیت کول وی په مونږ کې د فرایض او د واجباتو خیال ساتلی ورزش کې فرض او واجبات نشته د مونږ لپاره خاص یو ډانچه د هغې به خیال ساتي او ورزش چې کوم دی چار څنګه دی وکړلو نو دی وجې نه خپل منځونه صحیح کو د قیامت په ورځ به ډېر منځګزاري راپاسېږي او د هغې په عملنامه کې به منځونه نه وي او یا الله موږ ډېر زیات منځونه کړي هغه وایي ستا مونځ د مونځ په شان باندې نه و کوم مونځ کې چې فرض پاتې شي هغه مونځ کالعدم وي نه حسابېږي نو دی وجې نه عزتمندو د مونځ تقریبا یو 3 مسلې تاسو ته بیان شوي وي د ټول نه اول چې مونځګزار ودرېږي هغه الله اکبر وایي دې ته تکبیر تحریمه وایي د دې متعلق مسائل درته بیان شو بیا چې کله تکبیر تحریمه وایي نو د دې نه پس سبحانك اللهم ثنا وایي د ثنا مسائل درته بیان شو چې دا مونځ کې فرض نه ده تکبیر تحریمه پکې فرض ده چې کوم انسان د شروع تکبیر نه کړي الله اکبر یې نه ویل یو شل رکعات مونځ مو کی دا مونځ نه دی ځکه تکبیر تحریمه نه ده کړي انټری نه ده کړي داخله نه ده کړي یو انسان سکول ته ځي خو داخله نه ده کړي نو جانش پہچان د وجه نه سړی ته پریدي خو داخله دې نه ده کړي نو امتحان ته دې به نه پریدي او په دې باندې ته به ډیګري نه ملایويږي دریم نمبر عمل عزتمند بیا اعوذ بالله و بسم الله دام تاسو ته بیان شو چې اعوذ بالله و بسم الله با مقتدی نه وای او امام او دغه رنګ خزا او ځان لمونځ گزارې بداوي او سنت طریقه ده فرض دام نه ده واجب دام نه ده نو تاسو ته د هر عمل هغه درجه بیان شو چې به درته مشکلات پکې لري کته نه یو عمل په موږ کې پاتې شي چې ډېر پریشان کیږي نه بعض وخت سړي یو اعوذ بالله پاتې شي هغه دوباره موږ کوي او بعض وخت کې عزتمندو سجده پاتې شي بس وای مړه موږ کې اسیم سجدي ډېرې زیاتې دي وای ډېرې مې کړې دي نو ځه هغه موږ دوباره نه کوي حالانکه دلته دوباره کولو نو دی وجه نه یو عمل موږ تاسو ته بیانو دا یو عمل ویډیو یا دا بیان بار بار لس ځل ووري شل ځل ووري هر هفته کې یو ځل اوره بس درته بیان شي او دا مسائل با بیا نورو تم بیانولی شي سلورم عمل عزتمندو هغه چې اعوذ بالله بسم الله ویلی شي په مونځ کې نو بیا د سورۃ فاتحه مقام او مرتبه او ځای راځي ښځې به څنګه کوي سورۃ فاتحه به وایي که به نه وایي کوم مونځ کې به وایي امام مقتدی کې دی کې څه فرق دی او د سورۃ فاتحه سنور متعلقه مسائل نو نن په دې مسلو باندې ځان پوهه کوي نن د سورۃ فاتحه بیان دی او په مونږ کې د دې څه طریقې کار دی او چې د نپاتې شي مونږ کې څه نقصان راځي او آیا د دې نقصان ازاله او ختمېدل په مونږ کې کېدی شي که نه دا ضروری خبرې دي یو مسله اسانۍ سره یادېږي عزتمند
او بعض عملونه داسې وي چې مونځ کې انسان ونه کړي نو د هغه مونځ بالکل ناقص ادا کېږي یا بالکل ناقصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل جمعات کې ناستو، یو کس مونځ وکړو نو داسې چې تېرېدو نبی علیہ السلام ورته آواز وکړ ویل دې خوا راشه. هغه ورته قربان سوی وی قم فصلی فإنک لم تصلی، مونځ دوباره وکړه مونځ نه دی کړی یا مونځ دې نه دی شوی یا مونځ دې د مونځ په شان نه دی کړی. هغه دوباره مونځ وکړو چې بیا تېرېدو نبی علیہ السلام ورته رضوان راشه بیا وی جی قربان وی قم فصلی فإنک لم تصلی، پاسې بیا مونځ وکړه مونځ دې نه دی کړی. هغه بیا وکړو نو په دریم ځل یا په څلورم ځل په خپله باندې وی یا رسول الله ما ته مونځ وښایه زه څنګه مونځ وکړم، زه خو مونځ کوم ته نه دی شوی یا صحیح نه دی. نو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مونځ طریقه وښودله. محدثین لیکي چې دې انسان ته ولې هغه ویل چې مونځ نه دی شوی نبی علیہ السلام وی د رکوع او سجده صحیح نه ادا کوله. نو رکوع او سجده خو په مونځ کې فرض ده، نو چې ته فرایض عمل په مونځ کې صحیح ونه کړي او سپاره پکې په یو رکعت کې درې سپارې وې بیا هم ستا مونځ نه کېږي. که انسان دې ته ووایي ما خو پکې 3 سپارې سبق ویلو، 3 سپارې سبق ویل مونځ کې فرض نه دي او رکوع او سجده په مونځ کې کول فرض دي. نو بنیادی اعمالو ته ډېره توجه ورکول پکار دي چې بنیادی اعمال زیات که بیا د سنتونو د مستحباتو خیال هم ساته هغه ډېره لویه خبره ده، خو بنیادی اعمال پهله زده که. نو عزتمندو داسې نه چې د قیامت پر ورځ موږ هم راپاڅېږو او عملنامه د مونځونو نه خالي وي او 50-50 کاله مونځ کړي. نو د مونځ مسلو خیال ساتئ، نو ډېرې مسلې په مونځ باندې حل کېږي. صحابه کرامو ته به چې څه مسله هم راپېښه شوه مونځ به یې کوو. نو څلورم عمل عزتمندو په مونځ کې سورت فاتحه ویل دي. سورہ فاتحه ته زمون پښتانه الحمد وی، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین. پہلے درته سورہ فاتحه مختصر الفاظ و به درته معنا و او به درته داغي بعضی غلطیاں چې خلق پکې کوي هغه درته بیانو به یو څو مسائل. سورہ فاتحه بدا سوای الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا الحمد بار بار اوریدل شي یا د مشهور قاری سودیس قاری شوریم مختلف قاریان دي د هغې سورت فاتحه ته نوم ورکړه نیټ کې سره د فلاني قاری صاحب سورت فاتحه ابدل راشي اذان سره ډاونلوډ کا او هغه بار بار اور ما تاسو ته ویلو او هر جمعه درته دا مسله ویم چې د کم انسان په مونځ کمې مسلې کې غلطي وي او دا اراده وکړي چې دا به زه ټیک کوم او کوشش یې کوي نو الله رب العزت ته د صحیح مونځ ثواب ورکوي. دا څومره لویه خبره ده. اگر چې هغه څیز تا ته یو کال کې یاد شي، اگر چې هغه حروف او هغه سبق تا ته 2 کالو کې یاد شي او اگر چې تا په ټول عمر ولګو نو تا ته به الله د صحیح مونځ ثواب درکوي. نو نور څه غواړې؟ آسانه خبره. په دې کې بعض کسان غلطیانې کوي. بعض وایي الحمدلله رب العالمین، عین په ځای غین وایي، د حې په ځای خې وایي، دا غلط دی. بعضې پکې په لام باندې زور وایي الحمدو، دا هم صحیح نه دی. دې باندې غړوندی دی، ساکن به وایي الا باندې وایي. بعض وی رحمان رحیم کی الرحمن الرحیم، یا بعض وی نه رحمان نه رحیم، دا غلط دی. نه الرحمن الرحیم وی نو هغه نشي ویلی،
نو دا سوی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دا سی بنوي کوشش کوي چې سورۃ فاتحه هر آیات ځان ځان لوي دا ځان له مستحب طریقه ده چې سورۃ فاتحه کله وي یو آیات وای الحمد لله رب العالمین دلته صاله الرحمن الرحیم صاله مالک یوم الدین صاله سا اغستلو سره سورۃ فاتحه ویل دا ځان له مستحب طریقه ده امام لم داسې پکاري خو مونږ کله ناکله په یو آواز ځکه وایو چې وروره خلکو باندې تادي بیر پسې خبرې کوي وایي قاري صاحب بیا ځان نه ټانګه جوړه کړې ده نو بس دغه کیسې مونږ پورې بیا خلک ملنډې کوي بهرحال دا ځان ځان له ویل تاسو دپاره داسې ویل پکار دي امام دپاره هم داسې پکار دي بعض مالک یوم الدین کی غلطی کوي مالک یوم الدین عوام اکثر داسې مالک یوم الدین دا غلط دا د الله نوم دی مالک وایي که نه مالک یوم الدین دا وایي مالکی لام نه پس یې پکې راولي داسې وایي مالک یوم الدین مالکی لام مختصر وي مالکی یوم الدین اور پسې د ایاک نعبدو بعضو د کاپ پسې قاف و ایاک نعبدو قاف بنوي غټ قاف بنوي نری کاف دی ایاک نعبدو بعض پکې دلته به د یا له کې شد د لږ زور پکې ایا نعبدو به څوک وایي نغبدو ایاک نغبدو دا غلط و ایاک نستعین څوک وایي غین ورسره وایي دا غلط دی اهدنا الصراط المستقیم سو کوئی اهدنا الصراط المستقیم دلته وړه هدا هدایت اهدنا الصراط المستقیم او سو کوئی اهدنا الصراط المستقیم تینا دا طوا دا طوا المستقیم او سو مستقیم پځه مستقیم وای قاف ته دلته بیغټ مستقیم اکثر تاسو به کسان کتلی بعض کسان اقامت کې هلته قد قامت الصلاة غلط ہے قد قامت الصلاة اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین صوات دی سو کوئی صراط الذین سین وی یا سی وی دلته صوات دی لګ ډک صراط دا خپل پکې صراطو لکا دی غانو والا تو ګوري عزتمندو دی غانو کې څومره خواري کوي خولي چنګي او کله ارتي او کله سترګي خوځي او دی ټپو والا ته وګورئ او دغه رنګ عزتمندو دا کوم کسان شعرونه وایي د شاعرانو ته وګورئ دا شاعران څومره خواري کوي یو ځای کې آواز غټ کي بل ځای کې آواز مدم کي بل ځای کې د جړا آواز جوړ کي ته وایې خدایه پاکه د ده د زړه خو زخمي ارې دی او اوس بیا د زړه نه چې کوم دی دا وینې راتویږي قصدن داسې کوي او د خندا په ځای کې چې کوم دی خوله چینګه کي او لاس اوچت کی او داسې چلو کی نو دغه رنګ عزتمندو موږ او تاسو له پکار دی چې مونځ کې چې کوم ځای کې ډک ټکی ویلی دی کوم ځای کې نرم ټکی ویلی دی موږ الله دپاره داسې کوو دا قارین څومره خواري کوي غریب نو بهرحال دا غلطي مستقیم خلک وایي صوات لږ ځای سرا مه وایه صراط الذین انعمت علیهم دلته اکثر غلطي کوي انعمت علیهم دا غلط دی نون باندې باز کا اکثر کسان چې کوم دی زبر وایي انا نه دی ان تاسو سره ګوره چې کله زه یو ټکی ویم تاسو هم ځان سره لږه لږه خوله خوځوئ انعمت لږ سات پې ودرېږئ انعمت موایا انعمت لک شان بریک پکې هوا انعمت داسې موایا سو کوئی انعمت علیهم تو تی باندې چې کوم دی پیښ وای نو دا خو بالکل کفري معنا جوړیږي یو انسان داسې وایي انعمت علیهم نو دې معنا دا د خدای پاک زه په دې خلکو باندې انعامونه کوما او د انعمت علیهم معنا دا یا الله ته په خلکو انعام کې نو الله زره دې ځان شریک کو نو دا سینې دی ویل پکار خیر دغه غلطي کومه ده انعمت ټول تا وایي تا زبرتا غیر دلته غین په ځای خلک عین وایي غیر غلط دی سو کوئی ایر بالکل الف وایي غین غیر داخلو ورته داسې کلوشه کا
غیر کوزکا غیر غین دلته بیا مغضوب علیهم دوبیم بالکل دالم موایا او ذال او ضام موایا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا دوات لګو چتاوا دلته مت کوا دا د دې غلطیان شوي عزتمندو سورۃ فاتحه کې بعض کسان غلطیان کوي نو دا درسته کوي د دې ښه طریقه دا ده قاری صاحب سره جمعات کې کېنه یا کور کې چې کوم انسان حروف خدي هغه سره کېنه او ان شاء الله که نور نه نو به دا ویډیو په مونږ ورکو مخ ورځو کې به دا ویډیو ځان ته ډاونلوډ کا یعنی د مشهور قاری صاحب سورۃ فاتحه ځان ته ډاونلوډ کا آسان کار په دې عام موبایل کې چې کوم ویډیو او د ویډیو پکې نه لګي دا عام بالکل ساده موبایل په دې کې چې میموري وي په دې کې سورۃ فاتحه چولې کی میموري کارت پکې واچو په دې کې ما چولې کی ساده موبایل کې کیږي یا MP3 ملاویږي MP3 ځان لواله په 200 روپۍ باندې یو میموري کارت پکې واچو نو تقریبا یو لس قران هم چې پکې واچي او یو لس زره بیانونه پکې واچي او د دین علاوه پکې نور منځونه او ناتونه واچي هغه یو میموري کارت کې په 28 GB میموري کارت کې د 200 روپو میموري کارت کې دا ټول شیزونه راځي او بس کور کې هغه وزن تا او اوره او بچو باندې اوره دا ګور زمون بچو له ناتونه ورزي ځکه بس دا مولاغستي هغه اوري په خپل یاد شي انګریزي مرته یادېږي چې ته ورته یادې بهرحال عزتمندو دا غلطیانې وي معنا به د سورۃ فاتحه چرته به بل ذلو هم دی باندې ځان له تفسیر او ما په تفسیر کې دا بیان کړم دا تاسو لپاره چې کوم ضروری ده هغه تاسو لپاره الفاظ دی اوس د سورۃ فاتحه متعلق سم مسائل د قرآن تلاوت کول په مونږ کې فرض دي او سورۃ فاتحه ویل واجب دي سورۃ فاتحه هم قرآن دی خود سورۃ فاتحه نه پس مونږ قرآن سورۃ ځان له جدا وایو نو د قرآن تلاوت کول دا خو فرض دي کاغه تا سورۃ فاتحه ویل او کو سورۃ دی ویلو کارز په هر رکعت کې د عام منځونو او دغه رنګي د فرض په شروع 2 رکعاتونو کې نو سورۃ فاتحه ویل یا دغه رنګي سورۃ ویل وړو کې سورۃ ویل یا یو غټ آیات ویل یا 3 وړه آیاتونه ویل یا دومره تلاوت کول چې د یو غټ آیات برابرۍ دا خو به خامخا په قرات او دا تلاوت بکې البته که چاله نه ورزي ګونګا یا مثلا نوې مسلمان شوه دی یا زوړ مسلمان دی خو مونږ یې نه دی زده کړی نو بس هغه چې به ارسنګ مونږ وکړو څه خبر نشته سبحان الله باندې الحمدلله باندې شهر سبق یې پکې ویلو او یا مثلا ګونګا دی سبق نشي ویلې او یا دغه رنګ یو انسان په داسې حالت کې امام تراور سي 2 رکعات کې چې رکوع کې د امام نو بس کده سورۃ فاتحه یا قرات اونکړو نو دته معاف ته ځکه بس ډایرک برکو لږی کدا سورۃ فاتحه وای او سورۃ وای نو خو بس بیا خو رکعات ذکر نه د دې لپاره معاف ته د ګونګي لپاره یا کوم انسان تزد نه یا کوم انسان نو مسلم ای یا کوم انسان رکوع تر ورسیږي سورۃ فاتحه چې کوم دی عزتمندو چا د لپاره ویل واجب دی منځګزار مختلف قسم وي 3 قسمه منځګزاري داسې دي چې دوی د لپاره سورۃ فاتحه ویل ضروری دي واجب دي یو دا د ځان لمونځ کوي دي ته وي منفرد وردا اصطلاحات به بار بار اوس موږ استعمالو دا مون مسائل چې بیانو نو دا لفظ تاسو یاد کې منفرد معنی انفرادي مونږ کوونکې انفرادي معنی ځان لمونځ کوونکې فرد څه ته وایي که سو فرد شوي فرد ځان ته ویل کېږي انفرادي مونځ گزاره دا به سورۃ فاتحه په د باندې واجب ده دغه رنګ امام چې کوم انسان امام شي په د باندې سورۃ فاتحه ویل واجب ده
او کومه ښځه چې کور کې مونځ کوي نو هغه منفرده ده ځان له مونځ کوي په هغې باندې سورت فاتحه ویل واجبه ده نو ځان له مونځ ګزارې او چې ته کله امام شي دا به سورت فاتحه خامخا وایي خامخا مطلب واجب ده په ده باندې او چې کوم انسان مقتدی وي دویم قسم مونځګزار مقتدی وي چې بل امام پسې مونځ کوي نو عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې په د باندې سورت فاتحه ویل امام پسې وروسته ودرېدونکي انسان باندې نشته اعوذ بالله بسم الله پې نشته څنګه چې تېره جمعه ما تاسو ته وویل او اعوذ بالله بسم الله پې ځکه نشته چې سورت فاتحه ویل په د باندې نشته امام چونکې سورت فاتحه وایي کله یې په تیزه وایي لکه سحر مونځ کې د ماسخوتن مونځ کې ماښام مونځ کې او کله په ارام وایي لکه د ماښام مونځ کې د مازدیګر مونځ کې او د غرمې مونځ کې ظهر مونځ کې نو هغه به اعوذ بالله بسم الله وایي او سورت فاتحه به وایي مقتدی به ولا اله غیرک پورې مونځ وایي اعوذ بالله به نه وایي بسم الله به نه وایي او دغه شان سورت فاتحه الحمد شریف به نه وایي نو دا یو مسله شوه چې په چا باندې سورت فاتحه ویل شته او چې په چا باندې نشته ځان له مونځګزاري باندې شته ښځه باندې شته چې ځان له مونځ کوي امام باندې شته او په مقتدي باندې سورت فاتحه ویل نشته بعض مذهبونو کې یا اهل حدیث حضرات وی او بعض حنبلیان یا نور مسلک والا هغوی سورت فاتحه به مقتدیم وی نو بس هغوی دی وی یو بل سره به دې کې جنګ جګړه نه کوو که بالفرض یو سړی تا سره مونځ کې ودرېدلو او هغه بل مسلک والا دی او هغه امام پسې سورت فاتحه ویله نو ته به یې نه منې کې د هغه خپل مسلک دی قلارې دی وی هغه ته د هغې ټول مسایل معلوم دي او هغه سعودي عرب والا زمونږ مذهب ته غلط نه وایي نو موږ د هغوی مذهب ته غلط نه وایو دا ټول څیزونه قرآن او حدیث کې بیان شوي دي که ستا ذهن کې دا سوال لري چې هغې داسې وي او زه یې داسې ویم نو څه چلو شو دا څه خبره خو نه دا خو د الله د خپل پیغمبر مختلف سنت طریقې دي او مختلف احکامات دي بعض په یو چا پوره کوي بعض په بل چا پوره کوي بعض په بل چا پوره کوي ټولې طریقې په دنیا کې عام دي که صرف موږ یو طریقه کولې نو د پیغمبر دا نورې طریقې به بیا پاتې شوې وې یا یو کس که دا ټولې طریقې کولې نو بیا به له چل نه ورتلی چې دا کومه طریقه وکړم داسې وکړم که هغسې وکړم بیا سړی به غلطېدی راغلطېدی نو د دې وجې نه خپل مذهب به فالو کې چې په کوم ځای کې کوم مذهب وي هغه شان مونځ به کې او بل کس به نه چیړي نو اهل حدیث حضرات که چېرته امام پسې سورت فاتحه وایي او هغوی ته د هغې دلایل معلوم وي او هغه ورته راجح ښکاري بلکل دی وایي زمونږ امام حنیفه رحمت الله علیه وایي چې امام پسې سورت فاتحه ویل مکروه تحریمي دي حرام دي نه به وی او هغه سره خپل دلایل دي دا د دلایلو وخت نه دی چې موږ چا سره دلایل بیانو په دې باندې د علما کرامو غټې غټې مناظرې شته یو بل سره کوي موږ د مناظرې والا علما کسان نه یو او که څوک مناظره کوي د دې خپل علما کرام شته خدا د مناظرو خبرې نه دي کول پکار مونځ دی بس هغوی د هغه طریقې سره کوي چې دې طریقې سره کوي خو چې کم کس چیړل کوي نو بس هغې سره بیا خامخا مناظره ده لکه بعضې کسان دي اهل حدیث وابیان هغه زمونږ مونځګزارو ته وایي ستاسو مونځ نه کېږي داسې نه دي کویل پکار ډېر مسلې داسې دي چې موږ وایو هغې سره مونځ نه کېږي او هغه تاسو کوئ یو بل سره کار نه لرل پکار خصوصا دې حالاتو کې عزتمندو دین ډېر کمزوری دی دینداره خلک او مونځګزاري خلک کم دي او موږ یو بل کې په دې مسلو کې یو بل سره اخته یو نورم عزتمندو چې کم نوي خلک راځي هغه زمونږ د وجې نه بیا دین ته نه راځي او هغه جوماتونو ته نه راځي وایي دا خو مر د فلاني جومات دی دا د فلاني جومات دی دا د فلاني جومات دی او موږ چا پسې لاړ شو کوم ځای ته لاړ شو نو هغه خلکو ته لاره مه بندوئ نو بس تاسو هغوی ته مه وایي چې مونځ هم نه کېږي هغوی به تاسو ته نه وایي چې مونځ هم نه کېږي انشاءالله موږ نه چې څوک د کوم طریقې والا مونځ وایي او به موږ هغوی ته ښایو کوي نو بهرحال مقتدی به امام پسې سورت فاتحه او سورت نه وایي ځکه زمونږ امام صاحب وایي قرآن کې د دې نه منع راغلی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله قرآن کې وایي چې کله قرات کېږي د قرآن ویلی کېږي نو تاسو دوه کارونه کوئ یو اورېدل کوئ
نو اوریدل کله کیږي چې کله امام په زور باندې قرآن وایي. او دویم حکم دا دی وانصتو، بس ته په خپل هم غلی اوسېږه. نو که ته اورې او که نه اورې بس ته غلی اوسېږه. انصتو باندې به عمل کې خاموش اوسېږه، خاموش ته مه وایه. او اکثر صحابه کرام وایي انها نزلت فی الصلاة، وی دا آیات چې کوم دی دا د مونځ په باره کې نازل شوی دی. او بس قرآن او حدیث کې مرضی قراءة الامام قراءة له، د امام قرات د مقتدیانو د پاره قراتی. من مناظره نه کوو خلکو سره، خو من خپل مقتدیان او خپل کسان سره پویو چې د دوی اطمینان راشي چې زمونږ دا خبره صحیح ده. نو بهرحال عزتمند قرآن کې هم داسې راغلي او حدیث کې هم داسې راغلي. نو دې وجې نه امام پسې به نه وي. خو بعضې کسانو وایي سورت فاتحه فرض ده، نو لہذا هغه مسلکونو والا بیا د دې انتهایی خیال ساتئ. جهري منځونو کې هم سورت فاتحه نشته، سري منځونو کې هم نشته. امام پسې چې ولاړې که هغه جهري منځ دی، مثلا د په زور هغه مونځ کوي، لکه د سحر مونځ دی، د ماښام مونځ دی، بیا به هم ورپسې سورت فاتحه نه وایي. او که د مازدیګر مونځ دی او که د غرمې مونځ دی، بیا هم ورپسې سورت فاتحه ویل نشته. بس تا وظیفه د خاموش اوسېدل، خاموش به بس. که تا نه څوک تپوس وکړي چې ته خو بیا امام سبحان ربی الاعلی وایي، ته هم سبحان ربی الاعلی وایي، او امام چې کوم دی اتحیات وایي، نو ته هم بیا اتحیات وایي. بیا پکار دا دی چې دغه هم نه وایي. مونږ یو قرآن کې د قرآن ویل راغلي چې کله قرآن لوستلی کېږي نو بیا به ته خاموشي. او اتحیات قرآن نه دی، اتحیات خو قرآن کې نشته، نو هغه به ته هم وایي او امام صاحب به هم وایي. او سورت فاتحه قرآن کې راغلی ده او سورت په قرآن کې راغلی دی. نو دی وجه نه دا حکم قرآن پورې خاص دی، تلاوت پورې خاص دی. چې تلاوت ویلی کېږي که مونځ دی او که د مونځ نه بار دی، به ته به خاموشي او ته به اورې. نو دا یو مسله شوه عزتمندو چې څوک به سورت فاتحه وایي او څوک به نه وایي. خو جنګ جګړې به دې مسلو کې نه کوئ. خدا را موږ له پکار دادي چې خپل دادي نور مخ په وړاندې بوځو، دا کفارو ته، غیر دینو خلکو ته، مندر والا خلکو ته، سیکانو ته، دغه خلکو ته خپل دین پیلو کو. د دې لپاره یو سوچ وکړو چې زموږ دین به دوی څنګه خپلوي. که موږ دې وړو وړو مسلو کې مثلا اختلاف کو، بیا د دې کلیپونه جوړو او بیا یې چې کوم دی شیر کو، نو عوام غریبانان ډېر دغه سره مخامخ شي، یار یو مولا دا وایي، یو بل مولا دا وایي، یو بل مولا دا وایي. نو موږ تاسو ته اسانو، بس مونځ کوه څه طریقې سره، دا پکې ضروري مسلو پکې خیال ساته، نو مونځ کوه، بس خبره ختم. تا سره خپل مولا شته، ته خپل مولا منه. یو دا مسله. دویمه مسله دا شوه چې سورت فاتحه چې کله یو انسان ځان له ولاړي یا امام وي یا ښځه ده په کور کې، نو په کومو رکعتونو کې به وایي. دویمه مسله دا ده. بنده ایرانی وي سورت فاتحه کم رکعت کې به ویم، هر رکعت کې به ویم، بے فرض مونځ دی، واجب مونځ دی، نفلونه. نو اسانه مسله دا ده. د فرضو نه علاوه چې هر قسمه مونځي، واجب، سنت مؤکده، سنت غیر مؤکده، نفلونه، تهجد، دا ټول هر قسمه مونځ د فرضو نه علاوه. فرض مونځ تاسو پیژنئ، فرض مونځ هغه چې امام سره من کوو. د دې نه امام نه علاوه چې هر قسمه مونځ دی، فرضو نه علاوه مونځ، په هغې کې په هر رکعت کې سورت فاتحه ویل شته دی، د ځان لمونځ ګزاري دپاره یا د ښځې دپاره یا د امام دپاره. مقتدي خو تاسو ته مسله بیان شوه چې هغه دپاره سورت فاتحه نشته، خبره ختمه. ځان لمونځ ګزارې به د فرض مونځ نه علاوه په هر رکعت کې د نفلو، که 4 رکعته نفل کوي، 4 رکعتونو کې به سورت فاتحه وایي. 3 رکعته وتر واجب کوي، په 3 رکعتونو کې به چې کوم دی سورت فاتحه وایي. 4 رکعته سنت کې د غرمې نه مخکې، په 4 رکعتونو کې به چې کوم دی سورت فاتحه وایي. اسانه خبره. صرف فرض رکعتونو کې لږ سوچ وکړئ. فرض رکعتونو کې چې کله ته ځان لمونځ کې، نو په شروع 2 رکعتونو کې سورت فاتحه ویل دا واجب دی، او په اخیری کې 1 رکعت او که 2 رکعت په هغې کې واجب نه ده. وای به خو واجب پکې نه ده، صرف دا حکم کې فرق دی. د فرضو په شروع رکعتونو 2 رکعتونو کې
کسار 2 رکعاته مونږ دی په 2 رکعاتونو کې فرض د غرمې 4 رکعاته فرض مونږ دی سورۃ فاتحه کزان لته مونږ کې وې به پکې خو 2 رکعاتونو کې ویل واجب دي او په 2 رکعاتونو اخیری کې واجب نه دي. نو دې کې د دې فرق فائدہ صدا چې د فرض په شروع 2 رکعاتونو کې فرض دي واجب دي او په اخیری 2 رکعاتونو کې واجب نه دي. مطلب دا شو او فائدہ د خبره دا شو چې یو انسان دادې چې په فرض او په لومبنو رکعاتونو کې کدنه سورۃ فاتحه پاتې شو یو سړی په پهلا رکعت کې یا دویم رکعت کې سورۃ فاتحه اونې ویلې هي رشوتي او مکمل منځي او کو اخره کې ورته را یاد شو نو دا به واجب ته پاتې شو نو دا به اوس کم دې سجده سهو کوي اخیری رکعت کې بس کوي سجده سهو کوي. سجده سهو مطلب دا دی چې کومه غلطی تا د شوی د هغه تدارک کول هغه ختمول پټی کول یو زخم باندې پټی کول تا نه زخم را لې په مونږ کې سورۃ فاتحه در اول رکعت کې پاتې شو یا دویم رکعت کې په دریم یا څلورم رکعت کې درایا د شو بس اوس وایم چې کله اخیری رکعت کې تکین او عبده ورسوله پوری مونږ وای نو بس یو رکعت ته سلام وګرځاو او 2 سجدي وکا دي ته سجده سهوا نو الله رب العزت به هغه کمزوري چې تا نه سورۃ فاتحه پاتې شوی د هغه بدر ته معاف کی او ختمه به کی او تعالی به د صحیح مون ثواب درکړي. او کله کم انسان نه په دریم رکعت کې یا په څلورم رکعت کې سورۃ فاتحه پاتې شو یو انسان دی په څلورم رکعت کې یا په دریم رکعت کې سورۃ فاتحه ته پاتې شو د فرض مونږ نو عزتمند په د باندې سجده سهو نشتا بس اسانه خبره کله لومبنو 2 رکعاتونو فرض کې د سورۃ فاتحه پاتې شو سجده سهو وکي او که اخیری 2 رکعاتو کې یا یو رکعت کې مثلا ما خام په دریم رکعت کې ځان لدی موږ کو د نه پاتې شو یا د ماسختن په دریم یا څلورم رکعت کې د نه پاتې شو نو د سجده سهو کولو ضرورت نشتا ځکه په دې اخیری 2 رکعاتونو کې سورۃ فاتحه ویل واجب نه دي. نو دا ګوره یو اهم مسله او تاسو ته پته ولګیدا خو که بالفرض نفل مونږ کوي انسان یا واجب مونږ کوي یا سنت مونږ کوي نو ما درته هغه کې به هر رکعت کې سورۃ فاتحه وای د فرض مونږ ځان له طریقه وا د دې ځان له طریقه وا. یو پنځمه مسله بل د سورۃ فاتحه متعلق یو انسان د سورۃ فاتحه په پهلا رکعت کې پاتې شو دویم رکعت کې پاتې شو نو آیا دا سورۃ فاتحه به په بل رکعت کې ډبل ویلې شي کني شي ویلې مکرر وي 2 ځلې وي لکه څنګه چې موږ سجده پاتې شي په پهلا رکعت کې موږ په دویم رکعت کې 3 سجدي کوو نو آیا سورۃ فاتحه کې هم داسې چل کولې شي چې اول رکعت کې د سورۃ فاتحه پاتې شو نو په دویم کې 2 ځلې وایا نه داسې نشته سورۃ فاتحه په هر رکعت کې یو ځلې بس 2 رکعات سورۃ 2 ځل سورۃ فاتحه ویل رکعاتونو کې دا په شریعت کې نشته بس دنه پاتې شو بس کیسه ختمه کله بنو رکعاتونو کې بس سجده سهو کروستنو رکعاتونو کې سجده سهوی ضرورت هم نشته نو 2 ځل سورۃ فاتحه ویل نشته. که بالفرض یو انسان نه سورۃ فاتحه پاتې شو خو زرو ترایات شو سورۃ فاتحه ویل خو چې مونږ ته ودرې د لوډاري کې سبحانك اللهم نه په صورت شروع کو قل والله احد الله صمد لم يلد ولم به ورته یکدم رایات شو چې لکه تا نه خو سورۃ فاتحه پاتې شو انسان دې کمزور دی دا حالت په انسان کې راتلی شي په انسان باندې کې دي شي اوس بس کوي نو چې سو پورې په رکعت کې ته موجودي کرو کو کې می کله رکوع نه بعد هم در ترایات شي دیجه پورې تا ترایات چې لکه سورۃ فاتحه در پاتې شو نو بس زر سورۃ فاتحه چونکی اهم سورت ته بهترین سورت ته او ماته بعضی مذهبونو کې دادی چې تاسو سورۃ فاتحه ونه ویل نو موږ دې نه کیږي نو لہذا سورۃ فاتحه د رکوع نه بعد یا رکوع کې د ترایات بس پاسې کا واپس ودرېږي چې ځان لمونځ کې نو بس سورۃ فاتحه یا خزه د داسې چل پیو شو نو بس سورۃ فاتحه وایا بیا ورپسې دوباره بیا سورۃ وایا سورۃ خطا ویلو یا رکوع دې کړی و نو بس خیر دې دوباره او کیس خبره نه سورۃ فاتحه وایا ورپسې سورۃ بیا وایا ورپسې رکوع بیا وکا نو رکوع دې ډبل شو سورۃ دې ډبل شو سورۃ فاتحه دې یو ځل شو خیر دې سره
خو یو خیال بکې چې اخره کې به سجده سهو کې، ځکه د مونځ ترتیب دی ګډ وډ کو. او دغه رنګه سورته فاتحه دی په خپل ځای باندې ونه ویل، واجب دی په خپل مقام باندې ونه ویل. نو لہذا تعالی اوس پکار دادی چې اخره کې سجده سهو وکي. نو سورته فاتحه کې دنه ګډه وډه شو اخوا دی وکړه، نو بیا تعالی پکار دادی چې کدنه پورا پاتم شو خیر دی. مار تصویر کې سورته فاتحه انسان نه پورا پاتم شو پریشان کیږم، خو که دوباره دی ویلې شو او ورپسې دی صورت بیا ویلې شو بیا وایا، کدی نشو ویلې بس پرې دې چرته مونږ نه ګډ وډ نشي ځکه چې الکه څه چلو کوم بس کوم به بس کوم کډیر یری دی بس سورته فاتحه نه پاتې شو بس قصه ختم اخره کې سجده سهو وکا بس مونږ دې تمام شو او هغه نقصان پکې پورا شو اسانه طریقې سره. کدویم دریم رکعت کې تر یاد شو بس به دوباره مو آیا ځکه چې بالکل بغډ وډ شي، هم به اول رکعت کې هم به دوی رکعت کې نو قصه به نه ډوله ګډه وډ شي. بس دویم رکعت کې د آیات شو چې لکه ما خو سورۃ فاتحه نه ویله، دریم رکعت کې در تر آیات شو بس قصه ختم اخره کې سجده سهو او کا او بس موږ کوا پورا کا. نو دا د سورۃ فاتحه متعلق بل مسله ده. یو انسان داسې دی مثلا سورۃ فاتحه او ویل ډیره سورۃ فاتحه ویل یو آیات نیم پکې پاتې شو، مثلا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دې پر رسول و نور دې پاتې شو ته یې رشوډاری کی ضرورت شروع. نو په دې صورت کې اکثر ایسه چې سورۃ فاتحه تا ویل دا داسې ده کې شټول دی ویل بس خیر دې په دې کې سجده سهو هم نشته. خو که اکثر ایسه ده نه پکې پاتې شو یو سړی مثلا صرف الحمدلله رب العالمین به ډایرکټ شروع شو قل والله احد، عجیبه صورتونه انسان ترا پیخي. سورۃ فاتحه دی لګ ویل او ډیره دنه پاتې شو نو بس مغه شان سجده سهو ابو کې اخره کې یا که موقعونو دوباره وایا، او که اکثر یې سدي ویل او لګ دنه پاتې شو نو خیر د سجده سهو نشته. دا بل مسله. لګ آینده جمعه کوشش کو چې سورۃ فاتحه متعلق کسنور خبرې وي چې هغه درته بیان فی الحال دومره کافی دي. یو څو مسلې درته عزتمند دو قربانی متعلق او شروع کو چونکه قربانی شروع کیږي نو یو مسله دو مسلې د قربانی درته بیانو. قربانی کول عزتمندو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قربانی کول واجب دي. زمنګ مسلک کې قربانی کول واجب دي او واجب د سي عمل وی چې دا عملی اعتبار سره د فرض او پشانی. نو دی وجینه عزتمند قربانی کول چې پچا باندې لازم وي نو هغه خامخا به قربانی کوي چې ته پاتې شو بیا به روسته قضا کوي، اگر چې د قربانی په شکل کې بني پیسې به ورکي خو قربانی لازم سیز دی. ځکه وعید راغلی د دې باره کې سخت خبره د نبی علیہ السلام نه منقوله ده. کدا سنت طریقه وي نو بیا به نبی علیہ السلام داسې سخت الفاظ نه استعمالوله. نبی علیہ السلام من کان له سعة ولم یزح فلا يقربن مصلانا، و چې کوم انسان وس کیږي د قربانی او دا سړی قربانی اونکی نو وی بیا زمون جمعات ته مرازه بیا د اختر مونږ لرانه شي دی خو دې څومره سخت الفاظ دي. پیغمبر وی زمون طرف ته بیا رانه شي زمون جمعات ته بیا رانه شي چې قربانی نه کینو بس بیا سکه په جمعات کې سکه بیا نو مونږ شو کې وی مونږ لا مرازه. نو د دې وجه نه عزتمند قربانی کول ډیر اهم څه دي. دغه نه بعضو روایتو کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام لري کې چې د اختر مونږ مخ کې قربانی وکړه نو ویروسته به دوباره بیا کوي. نو ګوره کدا لازم نه وي نو بیا نبی اسلام دا څه نه ویل چې روسته بیا وکړه بس یو کار دی خو بس او شو نو بس مخ کې او شو بس یې کې خو نه نبی عليه السلام ویل به دوباره کوي ځکه قربانی به خپل ټیم کې ټیک د چې کوم کولو کې مونږ ترتیب نه وي نو چې کم از کم د مونږ ټیم داخل شي د اختر د مونږ ټیم داخل شي نو به کې او خاریو کې چې ترسو مونږ نه شوي نو دغه رنګ عزتمند یو ځای کې انو به نه دی کول پکار. ټول نه اهم مسله دا د عزتمند چې قربانی پچا باندې واجب ده. کم انسان باندې قربانی ضروری ده او په کم انسان باندې ضروری نه ده. قربانی تلاورز اشتا نو ځان معلوم کوي چې په ما باندې ضروری ده او کنه ده، بلکې د نن ورځې نواله تر د اختر ورځې د اختر د درېمې ورځې پورې به روزانه ځان معلومه. ځکه کیدای شي ورځ په ورځو کې داسې راشي چې تا باندې قربانی مثلا نن د باندې نشته کیدای شي سبا د باندې وي. بهرحال
اصل کې قرباني په هغه انسان واجب وي چې د اختر په 3 ورځو کې هغه سره د نصاب برابر مال وي. نصاب څه شی دی؟ یعنی څومره پیسې یا څومره مال جایداد انسان سره وي چې په هغه قرباني واجب کی. نو دا یاد لري دی کې سړی، ښځه، یتیم، بوډا، ځوان، ګوډ، شل، کونډه، رنډه، یا سړی دی ښځه مړه ده ژوندۍ ده، 2 ښځې دي که 3 ښځې دي که 4 ښځې دي. د قربانۍ تعلق د انسان جسم سره نه دی. دا اوس حج نه دی چې مثلا ته زه ګوډې ما حج له نه شم تللی نو هغه بیا بل کس لیږي. قربانۍ تعلق مال سره دی، لکه څنګه چې د زکات تعلق او د سرسایې تعلق مال سره دی، نو د قربانۍ تعلق هم چا سره دی؟ مال سره دی. چې کوم ځای کې مال وي او یو انسان عاقل بالغ وي، لیونی نه دی یا ماشوم نه دی یا په سفر باندې نه دی، نو چې کوم انسان هم عاقل بالغ او مقیم وي او د سره د نصاب برابر مال وي، د اختر په دغه ورځو کې، د اختر په پیله ورځو سره نو، خو په 2 ورځ را پیدا شو سره مال، په 2 ورځ نو، په 3 ورځ د ماښام مون نه مخکې را پیدا شو، بیا هم په د باندې قرباني لازم ده. د ماښام مون نه مخکې د نور پرېوتو نه مخکې. نو عزتمندو د دې څیزونو خیال ساتل پکار دی. الله خفه کېږي چې ته د واجباتو خیال نه ساتې. ستا په کور کې چې ستا ښځه پیلې هم بې ځایه کېږي، ته کنځلې کې، ردې بدې کې، او خلکو ته مې مړه زما پواړه ښځه ده او داسې ښځه نه مړه خدای دې داسې ښځه چاله نه ورکوي، او ځان په ټوله دنیا کې په دې یو کار باندې شرمې. نو سوچ وکړه چې الله تا باندې کوم واجبات مقرر کړي او هغه ته نه کوې، نو الله به څومره غوسه کېږي چې دا ځان ته مسلمان وایي او فرض او واجب یو څو کارونه دي دام نه کوي، نو دا څنګه مسلمان دی؟ ځکه بعضو روایتو کې راځي وایي کوم سړی چې مونځ نه کوي دا کافر دی. څه مطلب یې؟ د کافر په شان دی، هغه مونځ نه کوي او دا مونځ نه کوي. نو بهرحال عزتمندو د نصاب برابر چې چا سره مال وي هغه باندې قرباني واجب ده. اوس دا نصاب څه ته وایي؟ نصاب یو خاص مقدار دی چې کم الک سره بالغ، کمی جنۍ سره، کمی ښځې او کم سړي سره، اجي دی که غیر اجي دی، د سره چې کم دی 7.5 تولې سونه وي. یو سړی دی 7.5 تولې سونه ده ورسره، ښځې یې ورکړې ده، که په لاکر کې ایښې ده، که چا سره یې ایښې ده، او که ګوتمې مطمې ځان له دې کړۍ جوړې کړي، بعضې هلکانو هم ځان نه ښځې جوړې کړي، کړۍ مړۍ ته جوړې کړي اچولي، چرس یې کړي، دغه ګناه ده، خو سونه خو د سره شته که نه. نو چې کوم سړي سره یا کومې ښځې سره سونه ده، یعنې خاوند وله مهر کې ورکړې ده، یا د پلار وله چې راتلو د کور نه وله ورکړې ده، یا خپله سیلري و جاب یې و په خپله ځان له اخیستې ده، یا خاوند وله روپۍ ورکړې وي جمع کړې وي داسې اخیستې ده، یا د خاوند دوستانو ملګرو خاوند له ګفټ کې ورکړې وه، یا د ښځې له ورکړې ده، خو چې د ښځې ملکیت کې ده، که د دې ښځې خاوند ژوندی دی او که مړ دی، که بچي شته او که نشته، او که په بدن روغه ده او که ناروغه ده، دې ښځې سره چونکې مال شته او د قربانۍ تعلق مال سره دی، دا به قرباني کوي چې 7.5 تولې سونه چا سره وي یا د دې نه زیاته. چې کم انسان سره د 7.5 تولې نه کم وي، یو ښځه ده یو سړی د 6 تولې، 3 تولې، 2 تولې، 2.5 تولې، 1 توله، نیمه توله سونه ده ورسره، نو د دې 2 صورته دي چې کم سړي سره یا ښځې سره د 2.5 تولو نه کمه سونه ده، سره زر دي، خو دې سره پیسې شته نغدي، د اختر په ورځو کې ول پیسې رالی، په دغه ښځه باندې او په دغه سړي باندې که کمه سونه ده ورسره بیا هم پې قرباني کول فرض هغه واجب دي. ځکه دا بیا چاندۍ ته راوړي. د چاندۍ نصاب یا مثلا د چاندۍ نصاب یو انسان دا دی نقد روپۍ، یو سړی وایي ښځې سونه باندې خو پوه شو، خو نقدي روپۍ چا سره څومره وي؟ مثلا یو ښځه ده هغې سره سونه نشته دی، نو موږ وایو چې کوم الک سره چې دا بالغ دی، که د له پلار خرچه ورکوي یو کار څه خبره ده، خو د ځان لرو یو کشت اغستی، انجمن یې اغستی دی، او ټاکو یې اغستی، څوک ورته ټاکو وایي، څوک ورته انجمن وایي، څوک ورته کشت وایي، او په دې کې پیسې جمع کوي، یا هغه سورې بکسا، بعضې ښځو سره سورې صندوقي هغې کې پیسې جمع کوي، یا بعضو ښځو سره چې کوم دی هغه د کپړې تیلی وي، او یا تا سره مثلا تا سره ایزي پیسه اکاؤنټ دی، اوس خو اسانه غوض او الکانو سره په موبایل کې پیسې پرتی وي، او جاز کیش اکاؤنٹ دی د سره، او یا بل د سره اکاؤنٹ دی په موبایلونو کې اکاؤنټونه،
چې کم الک سره 52 تولی چاندی عمر روپۍ وي 52 تولی چاندی تقریبا 57,000 باندې سمثینګ دغه سي مخکې رستو کیږي یعنی د 50,000 نه بنا او د 80,000 نه کم دومره روپۍ چې کم الک سره د اختر په ورځو کې وي یا کمی خزي سره وي مثلا یو جنۍ نه او ماماګانو کاکاګانو ولې ایدی را جمع کړه د اختر په ورځو کې دومره روپۍ ورکړي 10,000 ولې یو کاکا ورکړي 10,000 بل ماما ورکړي الک دې وروره 50,000 80,000 روپۍ ورته راغونډې شوې او اختر لا ختم نه دی په د باندې په دغه ورځ باندې قرباني واجب شوه نو که پلارو له قرباني کړي خو صحیح ده که نه کړي په دغه ورځ پسې بچې ته چیري ګټ پسې ګرځي نو دا یاد لرئ عزتمند بعضې کسان دا خبره کوي چې دا خو ډېرې کمې پیسې دي او تاسو چې کوم دی په دې کې وایي چې قرباني شته نو عزتمندو سوچ کوه دا پیسې موږ له چا راکړي دي پیسې موږ له چا راکړي الله او چې کوم الله موږ له پیسې راکړي هغه ته ورته دا وایي چې دې کې ته اوس واپس غواړي یو سړی تاله یو لږ روپۍ درکړي واپس درته یاره که 1,000 روپۍ پکې راکړه پکار وي ته ورته مړه نه دا څنګه چل دی او دا خو تا خو مال راکړې که خلک به تا ته څه وایي یاره په تا باندې د لعنتي 1,00,000 روپۍ د اوس درکړې او درته یو سورګون پکې راکړه ته واپس نیې شینې کېږي او جی او چونکې چنانچې او جی زمونږ خو هم ډېر ضرورت دی فلانې ډېر د ټولو کسانو دا عقیده ده چې دا ټولې پیسې الله موږ له راکوي دا پیسې هم الله پیدا کړي د دې دا مواد هم الله پیدا کړي او دا پیسې چې موږ پیژنو دا دماغ هم راله الله راکړي چې دا پیسې دي که دا دماغ دی نه وی نو په دې پیسو به دې عزتمندو استنجا پاکولی پوهېدی به هم نه چې داسې شی دي لیونی به وی چې ته لیونی شي بیا ورته الله وایي خیر دی بس بیا قرباني مه کوه خیر دی نو عزتمندو دا نه دي ویل پکار بل دا د قرباني څه ده قربانۍ غوښه پخه که ټوله خپله وخوره چاله یې مه ورکوه که نه چې ډېر شومې خو د الله په نوم باندې کم از کم حلاله وکړه الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بنده ګوره 80,000 روپۍ د سره دي زه درته یو چیلی یو ګډ یا په غټ څاروي کې یو حصه ونیسه دا غوښه هم خیر دی ته وخوره دا سرمن لم ځان نه چې کوم دی کوټ جوړ کا او ځان له مثلا دسترخوان او ځان له جانماز جوړ کا خو داسې مه وایه چې په ما باندې قرباني نشته هر څه ته واپس واله خو دا مه وایه چې دا ولې دومره شریعت دا قربانی کړې ده صرف چې کله پې چاړه راکاږي په حقه وخت وایي الله اکبر الله اکبر یا الله ستا په نوم مې حلال کړه نور هر څه سره د سوټو نه ستا شو نو داسې نه دي ویل پکار عزت په کال کې چېرته یو یادګار وي د یادګار دپاره او د خپلې قومي میلې دپاره خلک څومره خرچې کوي تاسو لاړ شئ مثلا په چترال کې چې کله قومي میله لګي او دغه رنګ بلوچیانو کې لګي او مختلف قومونو کې چې کله د هغوی قومي یادګاري میلې لګي په هغوی کې څومره خرچې کوي نو دا خو زموږ یو اسلامي میله ده یو اسلامي یادګار دی او زما الله پې خوشحالېږي نو په دې کې دا مه وایي کوشش کوي غریبانان خلکو چې گنجایش ورسره وي هغه هم د قرباني یو حصه کوي نو بهرحال چې کوم انسان سره دومره روپۍ وي یا ورسره سونه لګه ده خو نغدي روپۍ ورسره که 100 روپۍ مشته بعضو عالمانو لیکلي دي چې بیا هم دا قرباني کوي ځکه نیمه توله سونه په 50,000 روپۍ ده نو ځه چې 100 روپۍ د سره نو بیا خو تقریبا چاندۍ نصاب ته نه رسي خو چې چا سره تقریبا پاو کم یو توله سونه وي او 100 روپۍ ورسره نو په هغه باندې قرباني ضروري ده نو خپل جوبونه نن نه پس لټوئ او ما ورته څه وویل که د اختر په ورځ هم دله چا پیسې درکړي او تاله درکړي چې ستا شوي نو قرباني په تا باندې لازم ده نو نن درته دا یو مسله بیان شوه چې قرباني په چا باندې لازم ده بیا قربانۍ کې کال تېرېدل ضروري نه دي چې په دغه ورځ پیسې باندې رالې هم ته قرباني کې بل قربانۍ یو بله اهم مسله دا ده چې کوم انسان سره د ضرورت نه زیات څیزونه په کور کې پراته وي یو خو ضرورت دی ستا کور دی ستا پکې دی اے سی دی دا ستا ضرورت سامان بعض وخت کې اسې سامان سره څه پروت وي مثلا اے سی دی نوې اے سی راوړو او بل اے سی هلته ګوټ کې اسې پروت دی جامو وینځلو مشین یې نوې راوړو هغه بل مشین اسې پروت دی او دغرنګې په کور کې ضرورت مثلا 3-4 جوړې 5 جوړې جامې اغوستې دي یو جوړه به دا ګنډي دا نور اسې د ضرورت نه زیاتې دي ضرورت نه زیات څیزونه پراته دي او یو غړی استعمال لپاره شته بل ضرورت نه زیاته پراته ده یو موبایل شته بل موبایل اسې د ضرورت نه زیات ساتلی دی د دې جینکو لپاره ساتلی چې دا پلار ته نه ښي چې دې باندې خو به خاص میسیجونه کوو نو دا خو ضرورت نه زیات شو کنه دغه ضرورت خو ستا په دې بل موبایل پوهېږي خو ته خو د پلار نه یېرېږي دغه دې ساتلی
نو دا د ضرورت نه زیات موبایل شو دغه ضرورت کې نه راځي د دې سیزونو قیمت کا 52 تولی چاندي 50 زرو ته ورسېدلو بیا پتا باندې قرباني لازم ده نو دا اهم خبره ده عزتمند که خځې سره دومره روپۍ دي خاوند سره نشته ښځه به قرباني کوي که ښځې سره دا سیزونه نشته خاوند سره شته خاوند به قرباني کوي که ښځې خاوند سره دونه روپۍ نشته زوی سره شته زوی به قرباني کوي ښځه خاوند به نه کوي یو سړی رور سره دومره روپۍ دي ښځې سره هم نشته خاوند سره هم نشته بچو سره هم نشته نو بس دغه چې کوم دی د دې دا لیور به قرباني کوي د یو حصې قرباني به کوي په سنډا کې په غوا کې یو حصه چې ونیسي کافي ده خو چیلې او ګټ دې کې اوه حصې نه جوړېږي دې کې صرف یو حصه جوړېږي نو بهرحال دا یو اهم مسله ونن د قربانۍ متعلق مسائل شروع شو دا هم درته بیان کړه الله رب العزت د غریبانان په دې اختر کې مال ډاره کړي او الله رب العزت د هر هلکان نابالغه ماشومان لم د الله رب العزت قربانۍ کولو توفیق ورکړي چې خوشحاله شي قاری صاحب اذان وکړه